راځي ښه نه پنځه مینه تاسو 3 بجې کلاس ته کنه 5 نه په کم 5 پورې دا وی کلاس ته په کم شپږ نه واره تر شپږ نه وو بجو پورې شپږ نه پورې یا د په کم وو بجو پورې به تاسو کلاس شي شو حاجی بسم الله راځو سٹارټ مایکروسافټ ورډ already open there فاوم سپرو سی ویلیو انزرټ په انزرټ کې سمارټ ډاټ او چارټ ویلیو داسې وکړه موږ ونن کار کو پس باندې لینکس لینکس څه ته ویل شي لینکس معنا دا ریلیشنشپ څه ته وي پیژنې تعلق ته وي شي ارتباط ٹھیک شو راځو یاد ساتي پدې کې چې موږ سره کوم کمانډز دی په لینکس کې هایپر لینک بوکمارک کراس ریفرنس دا درې وړ کمانډونه د لینک سره تعلق ساتي لینک مطلب دا دی چې دا به لینک کوي لینک ډایرکټ بس کوي لینک کوي د یو بل سیس سره ارتباط ساتي د دې نه مخکې راځو موږ پهله کمانډ د موږ سره پکې څه هایپر لینک څه ته ویل شي هایپر لینک शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के और हाइपरलिंक से कार की हाइपरलिंक इज यूज्ड टू क्रिएट links to any kind of files हम कवली शू چې د دې په مدد سره هر یو فایل سره ساتو لینک وساتو فار ایگزامپل د ورډ فایل دی مثلا ورډ فایلز د سره موږ لینک ساتلی شو د ایکسل فایل سره موږ لینک ساتلی شو دین علاوه آډیو فایل سره موږ لینک ساتلی شو آډیو نه وی آډیو فایل دین علاوه ویډیو سره موږ هم لینک ساتلی شو دین علاوه ایکسس پروګرام خو چې کوم پروګرامونه موږ سره موجود وي هغه فایلونه موجود چې د هر یو فایل سره موږ ساتو لینک ساتو کلیر راځو په لوي هایپرلینک Hyperlink is used to create a link to any kind of file. Hyperlink د دوه لغاتو نه جوړ دی یو د ویل شي hyper دا خبر سیستم باندې ځکه hyper مطلب دی next او link مطلب دی سو relationship لکه مطلب دا دی د یو بل سیس سره ریلیشن ساتل राजू प्रैक्टिकल कार देखो कुछ मतलब बने हाइपरलिंक से कार कई द यो फाइल सर लिंक जोड़े क्लियर द यो बल फाइल सर से जोड़े लिंक जोड़े क्लियर राजू सबदे बने क्लिक कमांड द तमु सर द हाइपरलिंक कमांड डाले خود دې نه مخکې لکه دا زموږ مختلف فایلونو سره لینک جوړي زه راځم یو څو فایلونه جوړوم چې تاسو د وړاندې په کار وکړو لکه مثلا دا یو فایل جوړ دی تر زه راځم پهله د دې نه دا سیف کوم په دې باندې کلیک زه دې چې په ډیسکټاپ باندې دا فایل ما سره سیف کو د څه په نوم باندې هایپرلینک نوم ولور کې چې څنګه ولتا سور کوي هغه تاسو دې نه ورکې دې نه پسې سو کې سیف کړئ رانا موبایل प्रोग्राम में خلاص को एक्सेल प्रोग्राम में خلاص को په एक्सेल प्रोग्राम کې مثلا تاسو یو فایل جوړ کو ٹھیک شو دغه ضرر مدا فایل में हम सेव को مثلا په بل ځای کې سیو کړئ زه دې چیرې په دې ډاکومېنټ کې دنه سیو کړئ څه په نوم باندې چې څنګه ولدا سور کې زه دې چې څه एक्सेल فایل دنه پس سیو کړئ دین علاوه نور پروګرامونه چې مثلا پاور پوینټ دی ایکسس ته چې هر یو پروګرام وي داغه تاسو یو فایل جوړ کړئ او داغه سره سره لینک جوړئ صحیح ده لکه زه راځم بل پروګرام پاور پوینټ میں خلاص کو پاور پوینټ کې مې چرته سو रेडी मेड यूज कर हर से यूज को इसका सोफा खदा वगैरह वगैरह ठीक शो हमारा हाल से रेडीमेड फाइल में से मान के चलते भी वो सारा कनिष्ठ हल से जोड़ के डिज़ाइन और में कदा डिज़ाइन से शो ये डुप्लीकेट वाली कंट्रोल शिफ्ट डी डुप्लीकेट वाले से शो ना फाइल में जोड़ को बस हर से पर स्टाफ माने प्रेजेंटेशन में बने वाला से कर सेव दामी क्लोज को राजम दामी क्लोज को सही शो दाम क्लोज के बस राजम दोबारा दा प्रोग्राम क्लास के जैसे कंट्रोल कर दो कंट्रोल दा हो उसमें जा डेर फाइलों ने दी दिन अलावा जब मुसरा कंप्यूटर तलाड़ शू दा जमंगा डी ड्राइव दा पदी के तاسو कम फाइल मौजूद हुई दागे सर लिंक जोड़ोई द तस्वीर पिक्चर सर लिंक जोड़ोई ऑडियो फाइल सर लिंक जोड़ोई वीडियो सर जोड़ोई द वर्ड फाइल सर लिंक जोड़ोई द एक्सेल सर जोड़ोई हर यो फाइल सर तاسو सो जोड़ोई लिंक जोड़ोई फायदे सदा वायु का राजू
دا زموږ کوم کمانډ دی هایپر لینک ټیک شو هایپر لینک کمانډ دی ګوره دا څه کار کوي لکه موږ یو فایل جوړو چې د لینک کار کوي سره سره اعظم پہله مې مثلا دا مې سیو کوي کنه سیو کوي زه ته چې په ډیسکټاپ باندې د هایپر لینک په نوم باندې زموږ یو فایل جوړ شو خو زه غواړم په دې فایل کې موږ سره مختلف فایلونه دي چې دا غي سره زه لینک جوړوم چې زه بدل تکلیف کوم او اتوماتیکلی به هغه فایل زما سکیږي ایکسس کیږي لکه اوس زه غواړم چې په دې کې موږ یو فایل جوړ کړو راځو سبا کوي ګوره هایپر لینک دینه پس مراشو وې ډیسکټاپ کې فایل پروت دی لوګ ان باندې کلیک کړئ او په دې باندې کلیک کړئ لکه مثلا کوم ځای کې دا فایل پروت دی ډیسکټاپ کې پروت دی هغه زیره ته وایي کوم فایل سره چې ته لینک جوړې कंप्यूटर के दे सी ड्राइव के दे डी के दे ई के दे तो देन के बड़े स्टाफ बाने फाइल दे जैसे पुनु बांधे मसलन तास वाला सुनु वर्क करे विदा कर दस का मसलन जो दे म छीमा वाला नु वर्क करे दे प्रेजेंटेशन खैर दा वाले ठीक शो दा यो फाइल दे सर लिंक जोड़म देना पसो कमा ओके क्लियर देना पस रा शुबिया लाइट लाडो पगोरा मायो दस के यार تاسو کومه خوشاله هو څوک شاسوار نه تاسو کړی دی شاسوار خان هغه په ماقام ځان رسې کوړتا ها خبرو کړ دا موږ یو فایل سره جوړ کړ لینک جوړ کړ بیا راځم هایپر لینک تا زه تم چیرې زمونږه په ډاکومېنټ کې په ډیسکټاپ باندې نه په کمپیوټر کې هغه ډاکومېنټ تاسو ګوري ډاکومېنټ کوم ځای کې لیکل شوی تاسو چرته وګورئ په سی کې ډاکومېنټ دنه وغیرہ وغیرہ کوم ځای کې زموږ ډاکومېنټ ډیسکټاپ باندې بل فایل دی ګوره دا لایبرری ایاس خان دی کې چرته وګورئ ډاکومېنټ دا کاری کنه په دې کې ګوره ایکسل فایل کاری کنه دې سره لینک جوړ کړم اوکې کوم کلیر دین علاوه زه یو آډیو فایل سره ویډیو فایل سره کوم یو فایل سره لینک جوړوي زه دیم چې نه دلته نه راشو زه دیم چې زما په سی ډرایو کې په ډي ډرایو کې یو فایل دی آل پکچر په دې پکچر کې مثلا دې پکچر سره لینک جوړ کړه دینه پسو کما اوکې کړم دین علاوه بیا راشو زه دیم چې بل یو فایل سره لینک جوړ کړاله په ډي کې دنه یو فایل دی آډیو فایل دی یا ویډیو فایل دی مثلا دا ګوره نازي اقبال والا دې فایل سره لینک جوړ کړه اوس وګورئ دا زموږ فایلز دي دا ښکاري کنه دا زموږ لینک فایل رااله اوس ما دا پته نشته چې دا فایل په کوم ځای کې پروت دی ټیک شو د پاسه کچري وګورئ نو لیکلي چې فایل سی سیمیکولن یوزر ایاز خان ډیسکټاپ پریزنټیشن نوم دی او پی پی ټی ایکس پی پی ټی یاد ساتئ دا زموږ ایکسټنشن دی ګوره تاسو ته ما ویلیو ایکسټنشن کې یاد نشي ګوره مونږه د دې ځای نه پته لګو چې دا ډاټ پی پی ټی ایکس مطلب چې د دې نه مونږ ته پته لګي چې دا پاور پوینټ فایل دی ډاټ ایکسلس ایکس مطلب دا چې دا زموږ د ایکسل فایل دی ډاټ جی پی جی مطلب دا چې زموږ سره پکچر او ډاټ ډیټ دا زموږ سره ویډیو فایل دی ویډیو کلیر اوس په دې د پاسه چې موږ راشو نو موږ ته وایي چې کلیک د فالوینګ لینک وي په دې باندې کلیک کړو علي بستا دا شي اوپن شي خو تاسو ته ګوره په دې د پاسه چې موږ راشو دا لاس نشان راځي مې به چې تاسو ته دا نشان راشي ګوره دا به څه راځي کنټرول وسه به پریس کوئ نو لاړ بشي زه ته مې افیس بٹن ته ولاړ شي ورډ اپشن ته ایڈوانس ته عادت یوز کنټرول دا پہلا چیک ودا سے بتا سره راځي ګوره د دې پاسه چې راشم ګوره اوس نه راځي تا ته وی کنټرول پلس کلیک وی کنټرول بٹن اونې سا دا نه پس زه ته چیرې بس کنټرول بٹن نشم نیوي نو افیس بٹن ورډ اپشن ایڈوانس सिंपल बदान चेक के दिन पास ओके का नो डायरेक्ट बया वर कंट्रोल बटन जरूरत नहीं तो बदी बानी जो तेम के दा फाइल मा सर सका खलास का बदी क्लिक और दिन पास ऑटोमेटिकली आगा फाइल मो सर सकीगी खलासीगी और के दा फाइल पर अर्जे की पृथ्वी दा डायरेक्ट दगे सर से लिंक पे गोरा बदी बानी क्लिक का पूरा द एक्सेल वाला फाइल ता सर सकीगी खलासीगा मा फाइल ले कने दे दे अलावा गोरा दा पिक्चर दे कि कम दे दा पिक्चर पृथ्वी हमा का पिक्चर बता सकीगी खलासीगी ओपन कीगी बा क्लियर हो गया ना सो دا ګورا پکچر تاسو څه اوپن کړئ دا ګورا دا زمونږه پکچر دا زمونږه ویډیو دا ګورا ویډیو ته دوی چې ډو یو وانټ ټو اوپن دس دو دم چې اوکے دا مال دا ویډیو څنګه پلی کړو ویډیو ورته پلی کی باندې کما دا ګورا ویډیو ورته شي پلی وشي بس که تاسو به ویډیو کتل واړی یا مثلا ډایرکټ ویډیو فایل سره آډیو فایل سره هم لینک جوړولای شي जी फोल्डर नाम और फोल्डर को ना ना फोल्डर के दने ना फाइल बोर के लगा तो दिन के बड़े स्टाफ बाने मा सरा फाइल प्रोत ते मसलन
چې څه قسم ګوره دا زموږ آډیو فایل دی ګوره MP3 په دې باندې کلیک کا ګوره MP3 والا فایل ګوره څه شي اوپن شي کاری صحیح شو نو دا شان تاسو آډیو فایل سره ویډیو فایل سره ټیکست فایل سره د ورډ فایل سره د ایکسل فایل سره هر یو فایل سره تاسو کولی شئ لینک جوړولی شئ ان شاء الله کلیر وي ٹھیک شو ها ګورو ته دې باندې کار کوو کنه لا کار په تاسو تاسو ګوري ٹھیک شو دې پر کلیر وي کنه ګوره تاسو د دې د پاسه رائټ کلیک کړئ او دلته موږ سره راځي ایډیټ لینک سلیکټ هایپر لینک اوپن کاپی هایپر لینک او ریموو لکه کچره موږ په دې کې ایډیټینګ غواړو زه ته چې نه هم په دغه ځای ته بک مارک په نوم باندې یو فایل پروت دی د هغې راسره لینک جوړ کړه نو هغه ختم شو او د بک مارک په نوم ایډیټینګ هم وکړو که نه پوهېږې په دې باندې که نه بیا رایټ کلیک کړو زه ته چې سلیکټ هایپر لینک سمپل سلیکشن یې وکړه نور مه کوه اګر زه دلته ولاړ یم که نه زه ورته یم چې دا ماله څه کړه رایټ کلیک کومه دلته به وګوره رایټ کلیک دا سلیکټ دی نه دی زه ورته یم چې سلیکټ کړه نو دا به څه شي سلیکټ به شي کلیر بل پکې مو سره اوپن زه ته چې دا کم فایل دی دا ما سره سکا خلاص کا اوپن کا ګور هغه فایل وته تاسو شي خلاص شي کلیر بل کاپی کچره تاسو غواړئ د دې کاپی لکه د کس چې څنګه خبر وکړه نو ته چې دلته پکاره پیسټ ګور هغه فایل دی یس دا به شي ګور هغه فایل د تخلاصي دی دا ګور کاپی او بل مو سره دی ریموو واپس کنټرول ګور زه ته چې د دې نه دا لینک چې کوم دی ګور دا فایل دی ګور دا کار کوي کنه प्रकारी सही शो करना जो तुम चले दिन लिंक खत्म का नसो तो एमा रिमूव हाइपर लिंक बुरा मु सर सिर्फ shasawar.mp3 वगैरह वगैरह दा पाती शो लिंक ते शो खत्म शो इंशाल्लाह ये पूरा क्लियर دا چې کله کلیک شي بیا مثلا چې کله مون کلیک کو بیا روس ته مونږ وایو چې یاره مونږ څه طریقې سره د رنگونه مونږ بدلو خو صرف تاسو دومره یاد وساتئ چې یاره مونږ سره دې سره لینک جوړیږي ان شاء الله دا کلیئر وي ٹھیک شو یاد وي بل راځو کله چې موږ په دې باندې کلیک کوو دلته موږ سره راځي ټیکسټ ټو ډسپلی دې ته ویل شي سکرین ټیپ څه ته ویل شي کله چې موږ د دې د پاسه راشو نو موږ ته څه خاص لیکل کوي لکه مثلا لیکلی دی چې سی یوزر ایاز خان ډاکومنټ ایکسل فایل ایټسټرا ښکاري تاسو ته که نه زه ته یم چېرې دا ګوره دا موږ سره ښیي چې ډي ناز اقبال ډیټ وغیره وغیره دا زموږ څه دی هغه لیکل دی چې تاسو غواړئ نو دې ته ویلی شي سکرین ټیپ د پاسه چې کوم لیکل راځي هغه ته سکرین ټیپ وایي لکه مثلا د دې د پاسه چې ودرېږم ولاندې دا لیکل ښکاري که نه دې ته ویلی شي سکرین ټیپ نو دغه شان که چېرې تاسو غواړئ چې دا سکرین ټیپ مثلا زه وغواړم چې یاره دا سکرین ټیپ ماله څه کا داسې مه راوله بک مارک دی که نه نو دلته راشي سکرین ټیپ کې په خپله خوښه لیکل وکړئ زه ته یم چې څه ولیکئ پکې ګوره ورته خان لګوي البم نوم دی که نه اوکې کړمه یعنې پس اوکې کړئ تاسو دا وګوره د دې پاسه چې زه راشم نو بره اوس هغه زموږ خپل سکرین ټیپ چې کوم موږ ورکړی و هغه ښکاري که نه ښکاري نو دغه شان تاسو کولی شئ زه ته چې لوکیشن مه ښایه د دې صرف د هغه سکرین ټیپ ښایه انشاءالله دا به کلیر وي کلیر دا به یاد وي دا زمونږ براوز پیجز براوز موږ سره کرنټ فولډر چې کوم ځای نه تاسو لینک جوړوئ دا به اسان وي انشاءالله ټیک شو براوز پیجز هغه پیجونه موږ سره ښیي لکه هغه لیست ښیي چې په آخري ځل تا کوم فایلونه خلاص کړي وي که هغه د هر پروګرام وي پوه شوم دا باندې که نه لکه آخري ځل چې تا کوم پروګرامونو کې کار کړی دی نو هغه به تا سره ښیي لکه مثلا لاست ټایم باندې موږ دا فایل اوپن کړی د دې نه مخکې هم دا اوپن کړی دا هم اوپن کړی دا هم دا وغیره وغیره چې کوم یو فایل سره ته لینک جوړې نو هماغه لکه مثلا ګوره دا زیکس لوګو زه ته یم چې دې سره لینک جوړ کړه اوکې کړمه تاسو دې باندې کلیک کړئ ګوره هغه زیکس لوګو موږ ته څه کېږي خلاصېږي په دې باندې پوه شئ براوز ریسنټ فایل چې آخري ځل کوم فایلونه اوس موږ تاسو ګورئ آخري ځل کوم فایلونه خلاص کړي دي هغې سره ستاسو جوړئ لینک جوړئ ګوره دا زموږ هغه فایل دی چې کوم فایل سره تاسو لینک جوړول غواړئ مثلا ګوره دا یو غواړئ دې باندې کلیک کار تاسو که نه نو کوم یو فایل سره تاسو لینک جوړول غواړئ یا تاسو آخري ځل اوپن کړی وي no file was link inshallah je purpose clearly okay you come to razu ayo place it is a g so question link خبره دا تاسو ته مو ویلې کنه وکړ ما یو فایل جوړ کړ لکه استعمال داسې کیږي لکه انټرنیټ څه دی انټرنیټ اصل کې یو لینکس دي دا انټرنیټ نه دی دا لینک دی کنه دی اوس مثلا یو سیز دلته هغه لینک شانتي نشان راغلی وي لکه اکثر به تاسو کدی هغه لینک شانتي نشان پې نه راغلی اوس یو کس یو فایل یو ځای کې پروت دی نو زه خو هغه فایل پسې نشم تللی دلته موږ سره تیار لینک دی په دې کلیک کا ډایرکټ به راته هغه څه کوي اکسس کوي لکه دې فایل ته ته وګوره زه دا فایل سیو کوم
په کمپیوټر کې دننه په ای ډرایو کې په کوم ځای کې ایاز ډیټا یا مثلا راشي نیو فولډر ته په دې کې دننه دا فایل څه کوي سیو کوي ګوره دا فایل مونږه په ډي ای ډرایو کې دننه سیو کو اوس که چېرې دا فایل دې نه زه کلوز کړم ٹھیک شو کلوز مې کړم اوس که چېرې زه راشم او زه هغه فایل اوپن کوم نو زه به څه کوم زه به ځم کمپیوټر ته به ځم د هغې نه پس به بیا ای ډرایو ته ځم بیا به دې فولډر ته راځم داسې ده که نه دې نیو فولډر ته به راځم کوم یو فولډر دا دی ګوره دا ښکاري تاسو که نه ګوره زه به دې فولډر ته راځم او د هغې نه پس به دا خلاصوم نو دا مشکل دی که نه دی که چېرې موږ د دې په نسبت سره راشو او صرف ورته یو پهله دا لوکیشن وښایو چېرې په کمپیوټر ای ډرایو کې په فولډر 2 دی که نه 1 ښه په نیو فولډر کې عمر په نوم فایل د دې سره لینک جوړ کړه دې نه پس دا ګوره ډایرکټ خلاصېږي زه بله ورځ رالم دا فایل دا مې سیف کړو دا فایل سیو مې کړه کلوز مې کړه هایپر لینک نوم وکړه پورا هایپر لینک به دا یو فایل خلاص کا په دې کې چې څومره لینکس دي بس په هغې باندې کلیک کوه ډایرکټ به درته هماغه فایل څه کېږي خلاصېږي ټیک شو نو دغه شان تاسو کولی شئ چې یاره مثلا کنټرول ډبلیو ان شاء الله دا به کلیر وي ټیک شو اوکې جی راځو پکې دا بل د کوم پلیس ان دیس ډاکومنټ دا وګورئ دا ډېر ښکلی کار کوي دا ګوره دا زموږ په ډاکومنټ کې دننه زه دې له لینک جوړوم دې ته تاسو څه کولی ښه داسې یو پروجیکټ شان به درته پکې وکړم لکه مثلا زه رالم کنټرول انټر کوئ نیکسټ پیج ته دلته مې څه ټیکسټ ولیکو مثلا ما ولیکه بعض اوقات اکثر تاسو د نیټ کې به کتلي لیکه مثلا هوم د نیټ کې وي که نه هوم ټیک شو دې نه علاوه بیا لاړم بل پیج ته مثلا دلته لیکلي ایمیجز دا گوگل سے پر گوگل کې پیر لیکلي وغیرہ وغیرہ بل پیج ته لاړم مثلا دلته مې ولیکو څه میپ لیکلی وي که نه کنټرول انټر کوم بل کې ویل کوي نیوز یې که نه که صحیح بهرحال داسې کوي انټر ټیک شو اوس دا زمونږ نیوز دي هلته زمونږ مختلف قسم دغه دي زه پهله راځم دې له یو هیډینګ ورکوم څه ول ورکوم دې له هیډینګ ورکوم مثلا دا ما سلیکټ کړه او دې نه بس لاړم شو چېرته هوم ته او دلته موږ څه وایو کلیر سایز ورته لږ زیات کې داسې دا زمونږ هوم دی لکه هوم باره کې څه معلومات دي دا ایمیجز دي که تاسو غواړئ دلته اوس تصویران راولئ نو هغه هم راوستی شي هغه ستاسو دغه دی پوهېږه مقصد باندې که نه سمپل دا سلیکټ کړئ دې له مو ورکوئ څه هیډینګ 1 وله ورکوئ هیډینګ 2 وله ورکوئ چې څه وله تاسو ورکوئ ټیک شو سایز دې ته مو لږ زیات کړم داسې بیا رالمه دې له مې هم یو هیډینګ ورکړه هیډینګ 1 سایز ورته لږ زیات کړی داسې بل پکې څه شته نیوز دې له مې هیډینګ ورکړو او سایز ورته لږ زیات اوس تاسو وګورئ اوس زموږ دا فایل دی ما ته پته نشته چېرې هوم کوم ځای کې دی بل کوم ځای کې دی بل کوم ځای کې دی ټیک شو زه راځم د دې دپاره زه وایم چې یو څو بټنز جوړې کړم دا وګورئ مثلا داسې یو بټنز مې یو څو جوړ کړل داسې یو دا بټن شوله ټیک شو داسې واخلئ چې څنګه تاسو وکړئ ډیزاین وله ورکړئ مثلا کوم ډیزاین ستاسو خوښ وي ډیزاین هم وله ورکړئ داسې ښکلی شان ډیزاین ورته واخلئ داسې کلیر کنټرول ډي ډوپلیکیټ ترې واخلئ دا یو شو کنټرول ډي داسې ترې واخلئ به داسې یو لینک شانتې جوړ کړئ ټیک شو که نه دې د پاسه رائټ کلیک کوي او لاړ شئ هایپر لینک ته ښکاري که نه یا سمپلی سلیکټ کوي انزرټ ته لاړ شئ چېرته هایپر لینک ته د دې نه پس لاړ شئ پلیس ان دیس ډاکومنټ ته ښکاري مو سره که نه ایگزسټینګ پسې پلیس ان دیس ډاکومنټ زه ورته وایم کله چې په دې باندې زه کلیک کړم نو ما سره دې چېرته لاړ شي هوم ته دې لاړ شي دې نه پس څه وکړم اوکې کړم دې نه پس راځم دا سلیکټ کړم رائټ کلیک هایپر لینک د دې د لارې کلیک شو نو ته چې کله موږ په دې کلیک کړو نو چېرته دې لاړ شي ایمیجز ته دې لاړ شي اوکې کړم بیا راشم دا سلیکټ کړم نو ته کله چې موږ په دې کلیک کړو نو دا دې چېرته لاړ شي میپ ته دې لاړ شي اوکې کړم او کله چې په دې زه کلیک کړم نو ما سره دې چېرته لاړ شي نیوز ته دې لاړ شي دې نه پس څه ورته وایم اوکې دې لپاره تاسو رائټ کلیک کړئ او ټیکسټ پې ولیکئ مثلا د څه مونږ سره پهله هوم سپیس دا چې سلیکشن منیشن یې کوئ لږ شانتې سایز ورته زیات کړئ کنټرول ای په سنټر کې کړئ او رنګ منګ وله هم د دې ځای نه تاسو چینج کولی شئ څه رنګ وله ورکړئ چې کوم خوښ وي ښکاري دا رنګ منګ داسې صحیح شو سایز ورته لږ زیات داسې دا شان دا هم سلیکټ کړئ ایډ ټیکسټ او ایمیجز زیات شو بورډ لیکئ کنټرول ای په سنټر کې کوي رنګ ورته راشي دې ځای نه څه کوي بدل کوي دا شان راشي دې کې څه ومونږه میپ بس میپ چې هر څه وي بیا
اوکے مو سره مقصد دا سره کنټرول پی سره ٹھیک شو رائٹ کلیک ایڈیٹ ټیکس او دا مو سره سو نیوز کنه سایز ولې زیات کوي کنټرول پی سره په سنټر کې کوي بولډ لیکي او دې نه علاوه یو رقم ٹھیک شو داسې اوس تاسو ګورئ کله چې زه ویډیو باندې کلیک کوم په دې چې څنګه کلیک تاسو ګورئ ډایرکټ ګور هم ته ځان نشي کنه رسي کلیر بیا را نه مدته می کلیک دا ګورئ images ته ځان رسي دلته ول تاسو یو بٹن جوړول غواړئ دلته براشم زه ته چیرې دلته یو بٹن جوړ کړه سي چې دا غره چې کله په دې بٹن سو کلیک کی دلته ول جوړې مثلا دا بٹن درنه سره رائټ کلیک کا او ایډیټ ټیکس مثلا س ټیکس جوړی کیا راشه رائټ کلیک هایپرلینک دیم چې کله په دې بٹن باندې کلیک کو ډایرکټ ما سره ټاپ اف د ډاکومېنټ کا ځان راوځي اوکې کما رائټ کلیک کما او سم ته ولیکو ایډ ټیکس کی زه دیم چې چرته ځانو سره بیک سره تاسو لیکلی وي بیک لیدلی وي کنه سپیکر شي وي کنټرول ای سره په سنټر کې کلیک کوم ته سایز زیات کوي بولډ لیکي کلر ملر کوم دا خو خو کې څنګه پرې چې څنګه کلیک کما ور ډایرکټ پر ځان راځي پرې کلیک دلته بٹن کوم دی جوړ دلته نو جوړ کړی کنه images ګور دلته دا بٹن جوړول شي یا تاسو راشي او د دې کاپی واخلئ ویری مو کنه رائټ کلیک open hyperlink نشته کې کاپی وی خدا خو ولته به مشکلات جوړی کنه صحیح ده دا هغه شان کاپی نه ده کنه کم چې دا کنه موږ په کار دی ښا برحال زبدي کلیک کوم ګور دلته په دې کلیک کوم ډایرکټ دلته ځان رسي نو شان تاسو کولای شي چې کوم خو وي یا مثلا دې ته هم تاسو یو لینک ورکولای شي زم کړی چې موږ په دې کلیک کو نو دا موږ سره ډایرکټ ډاکومېنټ ته ځان ورسي دې نه پس اوکې کوم دې نه پس تاسو کې چېرې واړی دې نه دا انډرلاین ختم کړئ انډرلاین دا چې دې چې کلیک کوم ګور دلته ځان رسي میپ دا نو تاسو کولای شي د دې ډېر زیاتې فائدې دي ښا دا شان بیا استعمال وکړئ ان شاء الله کلیر وي سو مشکل به وګینه وی کنه ګور ډایرکټ دې ته ځان راځي یاد به ګور دې دا کې به کنه تاسو موږ لینکس اوکې جی کم ټو د نیکسٹ کمانډ اینڈ نیکسٹ کمانډ از bookmark شارټکټ کی د لارې امغه هایپرلینک ورشو بس نو پکې دا نشته دی اوکې جی کم ټو د نیکسٹ کمانډ bookmark د سره پر بکار جی بوک ویری شي کتاب تا bookmark تاسو ګوري بوک وی کتاب تا او مارک وی ستا نشان تا لکه تاسو ګوري راکې یو نوٹ بوک مالا دا خالی نوٹ بوک راکې دا ګوري اکثر دا سټوډنټ چې کوم دی یا ټیچر لکه او چې کوم ټیچینګ کو یا داسې وی یو ټیچر ټیچینګ کوي یا یو سټوډنټ کله دا کتاب لولي راسي ټیک شو یا موږ سهار کې قرآن شریف چې کله ریډ کو نو هغه دوران کې موږ سزه پوری دا ریډ کو هغه پس موږ دې کې داسې نه خبرو کنه دا موږ ولې دې لپاره غلط نشي چې موږ ته سبا راشو چې موږ ته پته لګي لکه په خوا زمانه کې اکثر د ماشومان دا سیدا سبه جوړ کړي او هغه سپارو کې به کې خودل یا موږ اکثر داسې کو چې بهر ته زو نو دې ته کې موږ د پاڼه راماته ګدسي او دا لاړ شو بار ته چې واپس راشو نو ډایرکټ دا ځم لرو نو د دې کار د لپاره په کمپیوټر کې چې کوم کمانډ استعمالي کې په ورډ کې هغه ته ویل شي بوک مارک په کتاب کې نه خطول په اسانه باندې ته یو کتاب دیتا سره ته انټرنیټ دی یو کتاب ډاونلوډ کو پاګه کې 1500 پیجونه دي اوس دا کتاب کته چره په یو ورځ خو نشي لوسته کنه ته یو 2-3 پیجونه لوډ کو اوس زه پورې اته به یو نه خبره غوا سبا چې راشي ډایرکټ باغې زیتا نه هتا ځان رسي ان شاء الله کله یاد به کنه اس مشکل به نشته دا وګورئ مثلا زرا ما ایزی کو ټو رینګ بریکټ شورو انټر کما کنټرول ا کنټرول سی بداشان دلته ګورئ تاسو مو سره سو پیجز دي 15 دي کنه مثلا زرا ما کنټرول سی کنټرول وی مو سره دا پیجونه لږ زیات کې کنټرول سی کنټرول وی دا ګورئ پیجونه زیات شو نه شو کنه اوس زمان مثلا زرا ما یو ورځ می دا زما یو بوک دی ٹھیک شو دا بوک د دې نه والا تر دې پورې ما ریډ کړ د دې پورې ٹھیک شو څه زه او تاسو کې دې پورې مثلا ٹھیک شو د دې پورې ما ریډ کړ زه په دې کې یو نه خلګوم دا زه تاسو ښکاری کنه په دې کې یو نه خلګوم چې سبا زرا شم نو زه ډایرکټ د دې نه به شروع کوم نو زه راشم دا زه وته سلیکټ کو تاسو سمپل دځي هم کولای شي خدا زه ځکه سلیکټ کوم چې موږ سره ټول زیخي که تاسو دې له زګور یو رنگ ورکوما چې به موږ ته په اسانه څه پته لګي چې دا غزې دی یاد وای کنه ورته مې صرف د دې لپاره ورکو چې به تاسو ته پته ولګي چې دې ترازی کنه راځي راو شو چرته بوکمارک تا او په بوکمارک کې دلته دې سور کا یو نوم ورکا خو یاد ساتي دا خبره چې دې له تاسو یو 2 3 نمبر نه ورکوي او نه به دې په مینس کې سپیس ورکوي پوښ مته باندې نه به نمبر ورکوي او نه به په سپیس ورکوي لکه مثلا زه ته چې
फर्स्ट डे په دې ته پورې مونږ په فرست ډے باندې څه کړی دی دا ریډ کړی دی فرست ډے په دې ته پورې ما ریډ کړو دې نه پس څو کما 8 کړو کلیر بیا را لما په بل ورځ ان کیس کتر الو د دې ته پورې ریډ کړ ډایرکټری نه مثلا ټمپلیټ پورې ریډ کړ کلیر بیا را لما دا کلر دې لپاره ورکوم چې صرف تاسو ته پته ولګي نور څه دغه نه دی ښه ضروري نه دی بیا راشي بوک مارک ته زه ته چې دا مو په سیکنډ ډے باندې د دې ته پورې ریډ کړی دی سیکنډ ډے نوم ولا ارس ورکول شي بوک مارک له نوم دی کوی کومه باندې کړه 8 کما په بل ورځ را لما بیا مې نور پیجونه دا شان ریډ کړ تقریبا د دې ته پورې راورسېدم او بیا مې دې له څور کړ یو نوم ورکړ زه ته چې څو تھرډ ډے درې په مینس کې سپیس نه ورکوي اوکې مثلا دا سه ما دا بوک څخه ریډ کو ودا سی ورځ ورځ لاړې را نه دا بوک لکه مثلا موږ سره سیو دی په ډیسکټاپ باندې نو دې جسو مای بوک ٹھیک شو پروګرام مې بند کړ دا مې بند کړ صحیح ده په بل درانه ما دا کتاب مې کولاو کړ یا دا پیج مې کولاو اوس موږ ته دا پته نه لګي چې کوم ځای پورې موږ ریډ کړه دا په کوم خیر نه رنگونه ورکړي قرآن خو باندې یاري کنه نو اوس موږ ته دا پته نه لګي چې چیرې ما ته پته نه چې کوم ځای پورې نو دا به ډایرکټ زموږ کرسر هلته رسېږي راځو انزرټ او زه ته څه بوک ما کوم ورځ ته نو چې فرست ډے سیکنډ ډے تھرډ ډے نمبر پتا ورکړي کنه نو چې په پیل ورځ موږ کوم ځای پورې ریډ کړي نو څه ته وایو ګوډو دې باندې چې کلیک کما دا وګوره اتوماتیکلی واغه ځای تاسو ته سکی سلیکټ کړئ یاد به کړئ انشاء الله بیا راشي بوک مارک تا ته چې تھرډ ډے ګو ټو کلوز نو اتوماتیکلی هغه دریم چې کوم ځای موږ سلیکټ کړو هغه ته سکی ځان راځي دا زموږ سره بوک مارک ډیر آسان فرست ډے ګو ټو یاد وای دین علاوه تاسو بدی کې دا ډیلیټ کول شي دا فرست ډے ولته ختم کړئ اوس بیا به مثلا تاسو سیو کړئ دا به تاسو سره بیا په بل ورځ باندې بیا نه کوي کار یاد وای ټایم شته کنه کراس ریفرنس بس په بس کراس ریفرنس کې کار زیات دی کنه دا ان شاء الله سبب ان شاء الله کراس ریفرنس header and footer او page number د دې لپاره کوشش کوم ک ټیکس باکس مو سویو ډیره خراب